معزز علماء کرامو دغه اجتماع حاضرین مسلمانانو رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه په عنوان باندې د اجتماع منعقده ده او کال په کال دلته اجتماع کیږي او تاسو د علاقې او د وطن مشران محنت کوي د بهر نه علما راغواړي مداحین او ناتخوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغواړي او د لرې ځای نه عوام الناس هم په دې مجلس کې شرکت کوي او مقصد د اجتماع دا دی رونو چې د حضور پاک د زندګۍ نقشه مسلمان ته مخکې شي مسلمان په دې پوه شي چې د مخکل پیغمبر د څوک څه دپاره راغلی دی عقیده څه وه اعمال یې څه اخلاق یې څه هغې له الله دومره لوی عزت او بڼایي ورکړې ده او په مسلمان د هغې تابعداري الله لازمه کړې ده د حضور پاک مشن سو مونږ به د رسول الله مبارک تابعداري څنګه کوو مونږ به د حضور پاک په مشن او په طریقه عمل څنګه کوو د دې سیرت د جلسې مقصد ګورې زما وروڼو دا دی دا نه دی چې صرف بس قصه وشوه او تاسو واورېده او سبا وایي چې یاره بشیر جان خو ډېره ښه ناتخواني وکړه او بیا وایي چې پلانکي مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې نه په دې به عمل کول غواړي د سیرت د جلسې مقصد د حضور پاک نقشه امت ته پیش کول دي د هغې د عقیدې د عمل او د اخلاقو چې امت په هغې عمل وکړي نو داسې بیان کول چې د پیغمبر د زندګۍ د هغه د عباداتو د هغه د اخلاقو د هغه د عقایدو نقشه امت ته پیش کړي شي او امت په عمل وکړي د داسې جلسې انعقاد هم عبادت دی خبرې هم پکې عبادت دی او اورېدل هم عبادت دی صرف دا نه چې ګنې مونږه بس دلته رالو یو جلسه وشوه اجتماع وشوه ډېره ښه خلک و ډېر خلک و دا به مقصد نه مقصد به د دې علماو په خبرو عملي مقصد به د ناتخوانانو د ناتخوانۍ اورېدلو کې د پیغمبر عظمت په ذهن کې کېنولي نو انشاءالله زموږ مجلس به د خیر وګرځي د برکت به وګرځي او عبادت به وګرځي نو الله دې زموږ ستاسو دا ناسته د اجتماع دا مجلس په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي د حضور پاک سیرت د یو خاصې میاشتې سره او خاصې شپې سره تعلق نه لري الحمدلله زموږ علماء کرام هره میاشت کې د پیغمبر سیرت بیانوي علماء کرام چې تقریرونه کوي بیانونه کوي په مدرسو کې بیانونه کوي په مقبرو کې کوي په جلسو کې کوي دي څه وایي دي د پیغمبر سیرت خلکو ته مخکې کوي د حضور پاک اخلاق خلکو ته مخکې کوي او کوشش کوي چې امت د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړي دا د پیغمبر مشنو دا د صحابو مشنو الحمدلله دا د دین د حقانی علماء مشن دی زمون علما هر کال هر میاشت هر ورځ او په هر بیان کې په جمعه کې په اخترونو کې او په جنازو کې هم دقه بیانونه کوي د حضور پاک د دعوت او د پیغمبر علیه السلام د وړل شوي دین بیان خلکو ته کول او کوشش کول چې خلک په هغې عمل وکړي الله دې په موږ تاسو له د عمل توفیق راکړي زما وروڼو زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر خو لوی شان دی امون ته صحابو ذکر کړی بلکې صحابه نه الله قرآن شریف کې ذکر کړی الله د پیغمبر مبارک صفات په قرآن شریف کې ذکر کړی دي په قرآن شریف کې الله پاک پیغمبر علیه السلام له ډېر لوی شان ورکړی دی او امت ته ویلي دی او صحابو ته چې تاسو به د تعظیم کوئ ګورئ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا څنګه یو بل ته آوازونه په نومونو کوئ اے فلان کې راشه اے فلان کې راشه پیغمبر ته به داسې آواز نه کوئ ټول قرآن شریف وګورئ ټول قرآن شریف د حضور پاک نوم الله غشتی دی ما چې کوم آیت لوس دی کې ما غشتی دی خو په نوم یې ورته چغه نه ده والی آواز نه دی کړی
موسی علیہ السلام ته وی یا موسی، آدم علیہ السلام ته وی یا آدم، نوح علیہ السلام ته وی یا نوح اهبط بسلام منا، عیسی علیہ السلام ته وی یا عیسی انی متوفیکا، ابراہیم علیہ السلام ته وی قد صدقت الرؤیا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ورسول الله مبارك تسوي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر بخكل صفت و تاواز کئی. او کسوک دا بہر راغلے دے او حضور پاک تے دا دیوال نا پورے غاڑ آواز کرے دے او خود بانڈو خلق روستو بے آداب زدہ کول نو اللہ پہ خپشوے دے و دبے و تخولے دے. ان الذین ینادونکا من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دیوال نا پورے غاڑ کے سوک پیغمبر مبارک تا آواز کئی، آواز بے کہو یا محمد اخرج الینا، اے محمد بار روزہ اگی خود نوے دین زدکڑے و آداب بے زدکول. وی خیر دے حضور پاک تا ویغلل سمرا والا دی برور و آداب زدکئی دی آداب لانا دی پی جاندلی لگ با پی جانی او بیا دا پیغمبر مخ کی چاہ تیزا خبر کردے دا اللہ پی رد کردے دے او سوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آواز بدا پیغمبر دا آواز ننوچتا ویگول او کچا دا پیغمبر دا آواز پورتا کو دا پیغمبر بے ادبی شوا دی بزان ننی خبر و اعمال بے تباہ شوی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دا پیغمبر مخ کی جسو پٹے خبریں کئی ٹیٹے خبریں کئی دا تقوادار خلق دے دیل خدے جنت و رزق بہترین با اللہ ورکئی. نو گورا اللہ منتوی دا آداب و خیال و ساتے، اللہ منتوی دا پیغمبر مبارک عزتو کے، دا حضور پاک عظمتو کے اور دا پیغمبر دا مجلس آداب و خیال ساتے. پتہ لگے دا کہ دا اللہ پنیز دا رسول اللہ مبارک ڈیلوے قدر ہو اور پتہ لگے دا کہ منتا اللہ ہو کہ دا حضور پاک بڑیلوے قدر کوئے. نو دا صفت اللہ کردے دے. دا رسول اللہ مبارک پخپلم فرمائی لی دی انا سید ولد آدم یوم القیامت من غیر فخر یا ولا فخر. زد طول بنی آدم دا آدم دا اولاد سردار بیم ما تبا طول را منڈے وی دا سفارش دا پارا وی کبر نکم یو حقیقت دا تخکارکم او ایسوی الانبیاء آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامہ. وی پیغمبران آدم علیہ السلام نوالتر عیسیٰ علیہ السلام پورے دا طول بدا قیامت پر زمان دا جنڈے لاندی وی طول وی الحمدللہ. شوق سروہ الحمدللہ تاسنا شوق سروہ الحمدللہ نور شوق سروہ الحمدللہ. دا زمان دا پارا خوشحالی دا زمان دا پیغمبر عظمت دا امت عظمت تے دا امت لوئی دا زمان دا پارا خوشحالی دا زمارون. نمون مسلمانا علماء خود پیغمبر شان بیانی خود زمارون یو یہودی پی ایچ ڈی ڈاکٹر دا رسول اللہ متعلق یو خبر لکلے دے. مائیکل ایچ ہارٹ وطوئی مائیکل ہارٹ باندے مشہور دے دا امریکے باشندہ دے او دے یہودی او اگر یو کتاب لکلے دے اگر کے سل نامور شخصیات جمع کردی 1978 کے نور لسو اتاو یا کی دا کتاب چاپ شوے او دا لکونو پتادات کے خرچ شوے او یو مسلمان کس دے عاصم بٹ اگر اردو کی ترجمہ کردی روبے ترجمہ اگر کردی دے کتاب کے اگر سل نامور شخصیات لکلی مسلمانان یواز ہے نا کہ مسلمان دے کی عیسائی دے کہ یہودی دے او کاغا سوشلسٹ دے او کا کمیونسٹ دے ارسوک کے دے سل شخصیات اگر لکلی سل اگر وی دا سل شخصیات جمع کم لکلی دی وی دا اگر شخصیات تی کہ تاریخ بدل کردے دا اگر شخصیات تی کہ دا دنیا دا تاریخ نقشے بدل کردے دا اگر شخصیات تی کہ دا غین خلق متاثر دے دنیا ورپسے تلے دا اگر خلق دی چاہی پخپل وقت یو انقلاب رستے دے
سل کسان وی نورم شته خو ما دا سل لیکلی او بیا درجمندی ورکړی دا اول نمبر څوک دی دویم نمبر څوک دی دریم نمبر څوک دی او څلورم نمبر څوک دی وی پټولو کې اول نمبر په دی باچه کې لیکي پټولو کې اول نمبر چې دنیا کې یو لوی انقلاب راوستی دی او تاریخ یې بدل کړی دی او خلکو کې انقلاب او خلک ورپسې دي د مسلمانانو پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله تاسو خلک ودناسئ ما ته دا ناظم صاحب د سټیج وی بیان لګوګدو کا نو کو دې زوګد بیان نکو کو وی خیانو بیان وکړو ما خوشپک غنټه مزل وکړو او بیا هم درته راغلی بشیر جان درته ناتو نه وي خو مال ستاسو د اواز خوند نه کو بشیر جان خو چې کم دی نات وي د خلک ورسره اوچتېږي راخلاصي سبحان الله وازونه ورته کوي بګن خلق ورته تکړه دی ورغزو والا خلق په دین ډیر مین دي ټول شپه د پیغمبر سیرت ته وی خی او وی خطرې ما بیانونه د علاقو کې کړی دي نو تاسو دې علاقه کې وی خی وی خی اواز بوچت را کوي او زما په دې پښتو خو پیږي کړه او کنه زمو تاسو جبه کې ملک پراته زمو تاسو جبه کې ملک باندې فرق دې تاسو جبه مال نه راځي خو شاید چې زما جبه تاسو راځي کې خیر ان شاء الله وایي کې زما په خبره کنه زما رونو شوق سره به مال आवाज را کوي ان شاء الله عبادت بشي او ثواب بوشي ان شاء الله العزيز اغلی کی درجه منده کې چې ټولو اول نمبر شخصیت چې متاثر کن شخصیت ته او دنیا کې انقلاب راوسته ده اسوک ته محمد مصطفی صلی الله علیه دریم نمبر کې عیسی علیہ السلام لیکلی پنځلسم نمبر کې خپل پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام لیکلی نورم پکشتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوم وغیرہ وغیرہ دام پکشتا نو په امریکا کې یو کانفرنس یې جوړ او په هغه کانفرنس کې هر قسم خلک یې راوغوښتل ډاکټران پکې وو انجینران پکې وو پی ایچ ډي ډاکټران پکې وو ساینسدانان پکې وو دانشوران پکې وو صحافیان پکې وو جرنالست پکې وو هر قسمه قابل ترین خلک یې راوغوښتل چې دا کتاب تقریبا رونمایي کوله نو چې کتاب یې څنګه پیش کو نو خلکو په اعتراضونه شروع يهوديان هم پاسې ده زمون خپل پیغمبر دی په 15 نمبر کې لیکل عیسایان پاسې ده زمون پیغمبر دی په 3 نمبر کې لیکل او د مسلمانانو پیغمبر دی په 1 نمبر لیکل دی لوی شوغوغا جوړ شو او لوی شور جوړ شو دا څه کړي خلک خپل پیغمبر له حیثیت ورکړي نو تخپل پیغمبر په 15 نمبر لیکل او بیا اوسېږي امریکا کې د عیسایانو په ملک کې او د عیسایانو په پیغمبر عیسی علیہ السلام د په 3 نمبر کې لیکل دي او د پیغمبر علیہ السلام نوم د پاول نمبر داغه تاثیرات د پاول نمبر لیکل دي دی ورته وی تاسو کېنه زب تاسو ته جواب درکم کله ما خبره غلطه و تاسو رات کې کتاب به واپس کم نه بچاب کېږي خو ما خبره ټوله وره ما غسوي او سور لسوا کاله مخکې د پیغمبر محمد مصطفی زور سره محمد مصطفی ویم ټول وای صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا وکړه چې د پیغمبره دعوا وکړه نو سلورو کسانو دی ومنه هم به سلورو کسانو یو پکې خزا وا د دې بیبي وا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو پکې د دې یو دوستو حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر یو د ترز ویو الکو حضرت علی یو د غلام نوکر او غلام زید ابن حارثه دوا لکان یو دوست ابو بکر یو بیبی خدیجه د سلور کسانو باندې اورورې مرګري زیاتې ده دې هغه مرګري ورسېدل دا تاریخ دان د 1978 خبره کوي چې ترنه پورې د خلق اوس په مقدس مکه اوس چې کوم موجود دي همړ پرې داوا نو یو نیم عرب د تابعدار مسلمانان په مقدس مکه موجود دي یو نیم عرب نو کدی دروغجن وي نو دروغ یو کال 2 کاله یو سل کاله چلیږي زیات نه چلیږي
بعضې لیډر راوځي که نه او نرمې ګرمې خبرې وکړي نو خلک وي دا جوړ زما په خیال اوس د جنت راغې دا خبرې پرې ډېرې مزېدارې دي خو چې یو شپه د 20 کاله تېر شي دروغې خلک صحیح کړي هر سړی وي مړه پیټي مو لرې که یاره دا خو دروغجن سړی دی بیا ترې ووایي پیسو دپاره چې څوک چا پسې چې پیسې ورکوي خو خلک ورپسې وي چې پیسې نه ورکوي بیا ترې وړي مړه لرې کوه دا لیډران سیاسي تاسو نه منئ ما لار جوړه کړه ښه جي جوړه وکړه جوړه نه کړي رحمت ته مې نه پکار بلې پاټۍ ته ځم ما له زوی نوکر کا جي نوکر به کم چې نوکر کړي بل زوی نوکر کا چې بل نوکر کړي درېم نوکر کا یاره جي دا دفتر نه که نه نوکر کوې ګورې پارټي پرېږدم یا لکه ما خو لار هم درته جوړه کړه ما خو 2 زامن هم درته جوړ کړل وایي څه د پلار پیسې خو پرې نه دي لګول خو ته مونږ ممبر کړی نو دا خو به خامخا کې چې څلورم نوکر نه کړي پارټي بدله کړي چې کم چا پسې د لالچ په بنیاد روانې چې هغه شی نه درکوي نو خلک هغه پارټي پرېږدي لیکن مسلمانانو چې کله د پیغمبر علیه السلام لمن نیولې ده انشاءالله چې کم سوچه مسلمان او د پیغمبر مبارک په اسلامي پارټۍ کې وردن نه دی نو تر مرګه پورې په هغه پارټۍ تللی دی په اسلام تللی دی خو هغه اسلام نه دی پرېښی الحمدلله صحابه ځانونه وسوځول په اورونو کې خو پیغمبر یې پرې نه ښود وی کدی دروغجن پیغمبر وی دونه خلق به ورپسې نه وي دروغ خو 100 کاله پس او 50 کاله پس ختم شي د دین ختم نشو د ختم نشو وی نن په مخ د ځمکه یو نیم ارب د پیروکار او مسلمانان موجود دي نمبر 1 نمبر 2 د کم مشر مرګري چې وی کنه نو هغې په لالچ ورپسې وي لیکن چام د خپل مشر نه ځان قربان نه کړ د ده ملګرو د ده نه ځان قربان کړی دی هلکه داسې ده که نه بیبي سمیه د حضرت یاسر بیبي د حضرت عمار رضی الله عنه مور ابو جهل لو وی د اسلام به پرېږدي وی دا د پرېښودو دین نه دی وی تا سره هغه عمل کوم چې داسې به چا در سره کړي نه وی لاس اخلاص څه عمل یې ورسره وکړو د یوې خپې پورې مو ورله پړې وتړه او د بلې خپې پورې مو ورله پړې وتړه او د پړي دا یو سر یو اوښ پورې وتړه او دا بل سر بل اوښ پورې وی دا اوښان به روان کې او په دې میان به دې شلو چې دا اوښې داسې روان کو دا بلې اوښې داسې روان کو او د دې غریب د خپې کولو شو نو په ژړا شوه نو ابو جهل اواز وکړ هغې اوښانو والا ته وي اوښانو دروي وی درول وی درته ویم چې ټینګېدی نه شي که پرېږده د اسلام دا صابیت به یې ورته وي دا دې پرېږده او خپل زوړ دین له راځه ټینګېدی نه شي ګور په ژړا شوې خپې دې کولو شو په دا میان دې شلوم او ورته وي زه خو په دې نه یم په ژړا چې ته ما وجلې وی ولې دې وژړل وی جاړم په دې چې اوس به زما دا وجود ته په میان اوښلی او مړه به شم په دې جاړم چې زما په دې وجود کې زما د ویښتو مرساګانې وې هره ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړې وې چې دا اوس یې قربانوم او حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی اللہ تعالی عنہ 300 مسلمانانو سره صحابه سره گرفتار شو هرقلونی و گرفتار چې گرفتار که هرقل عیسایو نن دې پیش کړو وی دا څه وکړي چې دا دین پرېږدي اسلام پرېږدي عیسایان شي پرېږدم وی دا چېرته کېږي دا نه کېږي وی که داسې نه کوې نو سزا به در کوم وجنم به وی مړه که اسلام نه پرېږدي جیل کې واچول اوږې یې کړل تږې یې کړل بیا راوویستل اوبه او ډوډۍ بنده کړې وه وی دا اسلام هم پرېږدي وی نه پرېږدو د عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورنري در کوم لور هم در کوم
گورنریم در کم لورم در کم عیسائی شا او پریدم دے مو مرگری دیم پریدم وی دا گورنری و لور عرص دے پشلق لگاوا دیکھے نیم مالا خدای چا کم ایمان و مسلمانی را کردیا اقا میں دے خدای نصیب کی وی جیل کے واچے وی خوراک کو اسم مال کرده چه بیا جیل کے واچول بیا رو استل او دا دمرا کمزوری شویو او اوگیو او تگیو چه نظری کی دلوگی نکیدی شی ختم شویو او وگون کار پر خودلیو وگون آوازون بند شو او ریدل کم شو نو ورده دا خنزیر غوخه که خود شرابی ورده که خود وی دا غوخم دا تکی خود تاسو ہو گئے خدا گوری دا خنزیر غوخه دا تمروتا کرده او دا اوبنه دی گوری دا خمر دی شراب دوانا دا مرگرو لاواز ورکی پام کوئی دی غوخه لگو دی یونس او پام کوئی دی شراب ولا گوٹو نکی مرگری ورطوئی چی دا خمنگ لجیز فمن استررتم غیر باغ ولا فمن استر غیر باغ ولا عادل فلا اسمان قرآن کے اللہ ہوئی چی سلی دا سے حالت تو رسے گی چی دا لوگی تن دی مری دا خنزیر کو خم پڑیش دی شراب ہم سکی چی دا مرگا پہ بچ گئی نو مرگری و توی پا دمرا ازمائش کے امتحان کی منگولے چھے نو خمرو من خوگی یو خیٹم دردو نہ کئی دسترگو نظرم ختمے گی وگونم ختمے گی او توی دا مخورے خدیر علا جائز کردی دا توی دا مخورے عبداللہ ابن حضافہ و تصوی پہ بالکل دے وقت دا خنزیر دا غوخہ منگل روالا او دا شراب سکلم لا روالی او دے کافر بادشاہ ظلم پہ خوشحالی گی دا دلن خوشحال ہوئی دیتا ایمان ہوئی دا کافر ظلم پہ خوشحالی گی دا غلن خوشحال ہوئی دا مارونو نن منگ دا چاڑا خوشحال ہوئی کپکی گو بنا دا ما خبر گوری اصلاحی وی دا ما پا خبر بنا کپکی گی نن ټوله دنیا تاسو نه یادوم تاسو خو د دې شهري علاقو نه بار خلک یې ښه خلک یې تاسو د شهري علاقو ته لاړ شئ لاهور ته اسلام آباد ته پنډۍ ته پېښور ته کراچۍ ته دوبۍ ته قطر ته عمان ته دې علاقو ته لاړ شئ او د هغه د هلکان او جینکې ووینئ پته به ولګي چې مونږ الله او پیغمبر خوشحاله او که مونږ انګریز خوشحاله نن الکان دا سے ویخت جوڑی دا سے ویخت دا سے جامع چاہیے او دا سے سٹائل جوڑی چاہے اگا دا انگریز سرزان برابر ہے پیغمبر مپریخے تھے دا پیغمبر جامع خود زمون دا خواہا زمون خود انگریز جامع خواہا دا من خودن سبا لکانو دا انگریز جامع خواہا کردی دا پیغمبر مبارک ویخت اخو من ندی خواہ کردی من خود انگریز ویخت خواہ کردی انگریزان او ڈمان پدے میڈیا باندے پدے نیٹ کے کم ڈم سنگ ویخت پریخی دا منکشران ولکان اغسی ویخت پریخی ڈمانو کی سنگ جامع غستی دا منکشر کل اغسی جامع چاہیے دا انڈیا او دا امریکے او دا برطانیے ٹول ڈمان چی سنگ گرزی سنگ خبرے کئی سنگ جامعہ چی او سنگ دا ویختو سٹائل دو مغا سے جو قسم گیرہ پاکر آگلی دا تا فرینچ گیرہ ہوئی فرینچ گیرہ سنگ ہے لکا پدے گیرہ کے گوڑ کڑی گوڑ مانجونے پکی کڑی پدے گیرہ کے چا دل تا خریلی او دل تا پریخی چا دل تا راتاو کڑی او دل تا مڑا سم دا قوت دا غاخی پشان سڑکی پکی دن نبار جوڑ کری گیرے پورے نخرے کرو دا پیغمبر سنت پورے نخرے کرو دا سکئی دا ممتاسو تا مسلمانانو تسترگو کے خورے چاہی کراش دا پیغمبر گیرے پورے مدل نخرے اکڑے دا غا سنت پورے کہ ایمان در کی سمے اکڑا فرینچ گیرہ آہا فرانسا لندن و امریکے والا چی دا گیرے کم سٹائل جوڑی دا غا جوڑو دان دا مسلمان وے اگا سے جامع باچوم او زمان خوین دے لونا دا ما شکشی جینا کے دا سے جامع باچوم چے دا انڈیا ڈما چے او پنٹ باندے چے کم انگریزا دا برطانیہ و دا امریکے ڈما کم سٹائل دا ویختو جوڑی او کم جامع چی اگا سے جامع باچوم بربندہ بگر کرتا پردہ با پکی نہیں تا خزیرو تیری کنا پہ اسلام آباد کے مرچون ہو نکل پا لاہور کے اوپا کراچے
ہر کال یو مارچ نہ کئی سوئی میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی واہ واہ زما وجود الکه واقعي وجود خو زما دې د کمال الله را کړی دی سترګې زما ذکر دي چې زه په نظر کوم خوله زما ذکر ده چې زه په ډوډۍ خورم لاس زما ذکر دي چې زه په دې لاس خپل کار کوم او په حقیقت کې زما د وجود ما سره د چا امانت دی جواب را شوق سره نور شوق سره نن چې الله غواړي سترګې بدنوالي بیا به څه کوي ستا سترګې دي نو د ړوندوالي نه بچ په سینګه کې ستا غوږ دی او سبا کوڼ شي ځان له جوړ کړه چې ستا وجود ستا دی او ته وایې زه اختیارمن او زه مالک یم د امرې ولې ځکه ځان د مرګ نه بچ کړه ځان د هسپتال نه بچ کړه زما دې مال الله را کړی دی خو ما سره د چا امانت دی وایه او مرضی به د چای اختیار به زمای مال الله اختیار را کړی دی مرضی به د چای الله به په دې لاس به داسې کار کوي په سترګو به داسې کار کوي په خپو به داسې کار کوي په غوږونو به داسې کار کوي په سترګو پردو هلکانو ته نه ګورې په دې سترګو پردو جنکو ته شهوت په نظر نه ګورې دا لاس به گناہ کے نہیں استعمال ہے خپے به گناہ کے استعمال ہے نو دانا کہ میری مرضی ستا مرضی نشتا کہ تم مسلمان ہے مرضی بدا چاہیے او دی سوئی وی پردہ چی دا وی دا ظلم دے او دمرا ظالمان دی چی پیغمبر لچلنج ورکائی خلق دمرا ڈاڈش و قسم پا خدای دے پیسے و دولت خلق مست کڑل خلق باغیان کړل آغا اسلام آباد او لاہور نه چغه وی اے محمد سن لو اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سن لو پردہ ظلم ہے سن لو نکاح ظلم ہے پیغمبر اللہ چیلنج ورکے مسلمان ملک پیغمبر اللہ چیلنج ورکے پردہ ظلم پردہ ظلم پردی دا چی سوک ظلم و ایمان نخلاص تخوى اللہ و اقبل پیغمبر تا یا ایوہ النبی اے پیغمبر اللہ اقبل مبارک پیغمبر تا وی اے پیغمبر سنگے دے بنسائے کا ولی بناتے کا ایت سنگے دے لگتے آو سرنا سنگے دے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے پیغمبر اقبلو بیبیانو لونو تا دا مسلمانانو خدو توا چی پدان بانی پڑونی او ورقی واچی دا پردے حکم چاہ کردی جواب را کئی شوق سروا ہے شوق سروا ہے قرآن کی دا حکم چاہ کردی دا خدای حکم تت ظلم او نکاح چاویلے دا منتوائے وائے شوق سروائے دا اللہ حکم تا ظلم بربندہ وگر دے زانتا مسلمان ہے بربندہ وگر دے سر با دی بربندی مرے با دی بربندی لاسونا با دی بربندی آئے ہائے تو سنگا مسلمان ہے مسلمان آغیتا ہوئی کہ دا بی بی فاطمہ نقش دان لخوات کی مسلمان آغی تا ہوئی کہ دا بی بی عائشہ نقش دان لخوخ کی دانا چی دا انڈیا دا ڈمی او دا امریکی دا ڈمی نقشہ میں خوخا دا کلچر خورائی دا ظہر لگیا دی خورائی دا سوات تا یوزل تلیو ما سوات تا یوزل تلیو یو مولانا سے تقریر کوئی دل تکیو انجیوز والا جنہیں پا دے کسو کی گردے دا اگر انجیو دا جنې چې تا تلې وه یو بوډی کور کې ناسته وه نو هغې کې ورننه وته بوډی سبزي پرې کوله داسې مخامخ په اخور باندې غوا تړلې وه ګیخ وه دا جنې خو بربنډه وه لستوڼې مستوڼې نو دا کمیس یې نیمګړی دا تقریبا بربنډې ګرځي توبه وباسه دا تاسو دلته نه دی لیدل تاسو ته به دا ناشنا ښکاري تاسو ورشئ په زه یو ځل دوبۍ ته تللی وم هلته کې چې مې څه ولیدل توبې مې وویستې
امرګری ما ته وی راځه وی سار وختي زو شاپینګ دلکو وی سار دا خزینی مې ډېر راخه هغه لاړو یو غټ هوټل داسې سوچته نو موږ په لیفټ کې کېناستو هغه غټ غټ لیفټونه دي هغه په لیفټ روان شو بره چت ته روانو تیز دی کې لیفټ په ځای ودرېد یو ښځه پکې رادننه شوه ښځه رادننه شوه تکه توره ده د افریقې والا وسو افریقان تک توري تکه توره وه داسې ښه مضبوطه داسې وه چې دا مضبوطه قربانۍ غټه میخه سي دا رادننه شو نیکبخت صرف په دې سینه د پاسه هغه شی تړلی و چې دا باډي په هغه سینه پې پټوي او د دې پرونونو په منځ کې یو دوه ګوتې ټوکړه وه بس نور ټوله بربنډه وه خېټه ملا لاندې خپې پتونان دا ټوله بل دا سینه لږه پټه وه یو دوه ګوتې ټوکړی دی د خانګو منځ کې تو کړې وه نرۍ غوندې نیکر او چې راننوته داسې مونږ خو خیال نه موږ خو هېڅوک سړی به رادننه شي نو غیر اختیاري نظر پرې ولګېد ما زر مخ بل طرف ته واړو ډېر خفه شوم نو ما وی انا لله و انا الیه راجعون ما سره ملګري یم یوازې نو بیا صاحبه چې دا مې ووی که نه هغه وی لا حول ولا قوة الا بالله وی مې شیخ مسلمان دی ځکه لا حول ولا قوة الا بالله چې وی خو کافر یې نه وه ښځه خو مسلمانه ده او صاحبه ما ته په کنځلو شوه په عربۍ کې لګیا وه هغه کنځل یې وکړل هغه کنځل یا خدای دې بلا سره څه کوې او ما ته وایي ته ما ته تا دا انا لله ولې ووایي یا خدای دې سره څه کوې خو لویه سنډېمه ده دا بشیر جان چې پنځه یو ځای کې دا اتې جوړې دومره درنه وه او یې قار شوه او چې قار شوه مې خدای را غر نه وایي دا بات دی که دې یو جټکه درکړه چې په دا لیفټ کې دې چیپړې کوي دا څه په مصیبت وړې ما شا کړی و غږ مې نه کړ بیا خدای خیر وجود مې راپیده دی کې هغې بټن وواله او په هغه لیفټ کوزېده چې کوزېده شاته یې راته کنځل کول ما پښتو کې زامې سنډې مې تورې میخې کشه خدای دې بیخه باسه دا تور شکل دې نیولی دی امبر سری میخې وځه خیر هغه لاړه ملګري ما ته وي دا ستا په دې خبره پیش ومې نه وي تا له عربي نه راتله چې په عربۍ کې مې دا دوه درې ټکې عربي ما له راتله ما به ورته اوس حمار هم ویلی وې ما به ورته نور هم ویلی وي ما سره الفاظ څه شکر دی ما به دا پوه کړې وه نو تا په پښتو کې وې عربۍ کې دې ونه وي نو هغې پې څه ما خپل لس سپک کړ غړه مې سپک شو او مې که په عربۍ کې مې وې او واپس شو یو جټکی را کړی خو زما بیا بیخ ایستې او چې تله که نه مولانا صاحب نو څه وایي چې تله نو بیا هم وایي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ما ملګرو ته وی ګوره مې مونږ خو هرې خبرې ته سوچ کوو مې ردې نه دا پته ولګېد چې دا ښځه مسلمانه او دویمه دا ده چې د ما دا خبره پې بده ولګېده هغې کې دا لا حول ولا قوة ووایې که نه د هغې مطلب دا و چې اخر ما ګناه څه کړې ده چې ته انا لله و انا الیه راجعون وایې ما څه ګناه کړې ده ته خو ټوله سر نه اخره پورې شپو پورې مسلمان یې په اسلام کې پټې هغې ته دا خپل شکل پاک ښکارېده ما جیلانکۍ به نن بربنډې به ګرځي او څه به وایي که ته ورته څه وایې جي دا ملیان خلق دا اسلام نہ اباسی لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں جی لوگوں کو کافر بناتے ہیں بالکل غلط خبر مونږ ملیان نه څوک د اسلام نه وباسو نه څوک کافر جوړو یو مسلمان ته چې د کافر وې کافر ځان دې تباه کړ رسول الله مبارک فرمایي کا کافر نه دا کفر تا ته واپس کېږي نن په دې سوشل میډیا ډېر خلک لګي او دا افسوس کو مولیانو ته مولیان پسې لګي تاسو به وینئ په دې سوشل میډیا نن عجیبه دا ده که نه مولا به ځان ته به ډبل میکونه لګوري او په کور پټه کې به دننه ناست وي او دا پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې زموږ خپل مولیان په خپلو مولیانو پسې لګي ای ظالمانو ای د خدای نه په قهر اخته مولیانو دې مولیانو ته وایم د خدای نه ویریږئ راشئ دا کمې ښځې چې بربنډې ګرځي
دا پوی کې خلق پوی کې چې بربند نه ګرځي جنکې پوی کې چې د پیغمبر مبارک د بیبیانو نقش ځان کې پیدا کی الکان پوی کې چې ځان کې د ابو هريره نقش پیدا کی حرام قطعی کې خلق مبتلا دي بدعاتو کې خلق مبتلا دي شرکیاتو کې خلق مبتلا دي گناهونو کې خلق مبتلا دي ګډونو کې خلق مبتلا دي نارواو کې خلق مبتلا دي دا سم کې د خدای خاطر د انګریزانو ډېر زبردست چال دی مولا له به پیسې ورکړي خو چې د کم مولا خبره خلک لږ اوري او عمل پې کوي نو هغه پسې به کیسټ ډک کړي چې دا خلک په دې مولا بې اعتماده شي او د ده خبره څوک نه اوري چې بېدیني ښه خوره شي په دې خبره خو زما پوهېږې که مولا به څه کوي دین به راته ښایي شریعت به راته ښایي مولا به د پیغمبر اخلاق درته ښایي د ده مقصد به سي چې دا کم عالم ته خلک ډېر کښېني او خلک یې خبره اوري چې دا د خلکو په نظر کې زه سپک کم چې د خبره څوک نه اوري او بېدیني ښه خوره شي بعضې مولا خولې پورې سپې تړلي سپې ته پکېږو به نه بعضې مولا سپې خولې پورې کوترې تړلي بس غپه 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 کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره او موږ څه کې امام بخاري ته خلاص نه دی د بخاري حدیث منګړک دی د بخاري دا حدیث وبنه دا خو د قرآن خلاف دی اوه ته نه پوهې بې وقوفه د قرآن خلاف نه دی راشه ما سره کوي درې پې کړه دا د قرآن په معنی او د حدیث په مقصد نه پوهېږي دا ترمذی ومنم دا مسلم ومنم دا خو د حدیث خلاف دی او د مشهور او د متواتر خلاف و ته نه پوهېږې بې وقوفه نه پوهېږې انتشار دې جوړ کړی دی جګړې دې جوړې کړې دي مسلمانانو کې فتنه دې جوړه کړه مسلمانانو زمونږ الله یو دی زمونږ قرآن یو دی زمونږ پیغمبر یو دی اتفاق پکار دی ملک به هله زمونږ کامیابي چې به مونږ کې اتفاق دی مسلمانی با علا زمون کامیابی چې په مونږ کې اتفاق دی او مونږ کې اتحاد دی زمون قرآن زمون پیغمبر زمون دین زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الحمدلله زه به یو مولا پسې لګې بل مولا او بل مولا پسې لګې جوړېږي به څه تفریقې به پیدا شي که مانه یو خبره د خولې نه داسې ووته چې هغه نه پوه نه شوم د خولې نه مې ووته تا نه ووته د دې مولوي صاحب نه ووته د مسلمانۍ طریقه دا ده چې ماله کور له راشه پیاله چای به هم در باندې اوس که ما به ته پوهې کړې او که ته نه پوهې زه به پوهې کړم خبره خلاصه مدرسې ته به ماله زه به تاله درشم زما دا تا نه دی بلکل یو مولا دی زه به مدرسې ته ورشم زما ورور دی زه به هغه سره کښېنم چې بهیا دا خبره خو داسې کړې ده پیاله چای پخه کړه یا به زه پوهېږم او که زه نه پوهېږم ما به پوهېږي خبره به ختمه شي لیکن زمون خلقو کې دا یو غټ مصیبت دی حرام قطعی روان دي شرابونه خلص کی قسم په خدای خپه کېږو به نه نن کشر کوله لکان ټول په بدعملۍ او په لواطت کې اکثریت مبتلا دي دا نوې کول والا دا هغه لکان یادوم اکثریت چې دا کم د ډمانو پېښې کوي هغه یاد او نن جینکۍ ولکان یو بل سره ورشه وګورئ په لارو په کوڅو کې او په یونیورسټو کې او په کالجونو کې یو بل سره په ګندګو کې پراته دي دې پسې راوځه چې د دې رد وکړو دا چې کوم عورت مارج کوي او د پیغمبر د پردې دشمني کوي او د صحابیاتو د تهذیب دشمني کوي خلک په دې پوهېږي چې خدای په وګوره داسې مه کوئ دا نشته دی مولا پسې نښتی و پیر پسې نښتی و تبلیغي پسې نښتی و امي پسې نښتی و لوی انتشار هم جوړ کړی دی انتشار د پیغمبر نوح وخت اتفاق یې خوښ که کله د مهاجرینو د انصارو په منځ کې معمولي غوندې اختلاف راغلی دی او چې اواز کوي یا للانصار یا للمهاجرین حضور پاک وایي دا خو بدبویه خبره دا ولې کوئ تاسو ټول یو یې تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډۍ راغله او هغه جینۍ دا بربنډه و کور ته بوډۍ ته وایي دا څه پرې کړې هغې ورته وایي دا سبزي پرې کړو وایي دا کوم ځای وه وایي دا مې خاوند راوړې ده هغه جینۍ ورته وایي مړې په بوډۍ په دې کور کې لویه شوې او په دې کې به زړه شوه دې کې به مړه شي هېڅ نه خبر راشي بیا تر اوسه دې ابشارونو کې وګرځه بار تر اوسه په دې ځنګلو کې وګرځه
بار طرف ګرځه چکر یې ولګوه په دې غرونو ګرځه ځان دې په کور کې زوړ که خاوند له سبزي راوړی او بس ډوډۍ پخې او بس مړه به شې دلته بهر وځه چې چکر یې ولګې نیکبخت دی وی او داسې غوا ولاړ او تو دې غوا کې وي څه فرق دی غوا له دې خاوند ګیا راوړی او پې تیلی او تالم سبزي راوړی ولې پخې نه غوا بار مارکیټ ولیده او نه دنیا ولیده او نه بازار ولیده او نه فشارونه ولیدل نه غرونه ولیدل او نه تا بار دنیا ولیدل بوډۍ غریب یې حیران کړ چې خدای دې کې د دې بوډۍ د کور والا خره را دننه شوه چې خره را دننه شو هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي وی ته د خره کې څه فرق دی ته خو ما ته وایي چې ته د غوا کې څه فرق دی ته د خره کې څه فرق دی دا خره هم ټولو په ډېرانو ګورو ته په ډېرانو ګرځي د خرې دنیا ولیده او تام دنیا ولیده د خرې غاړه کې غاړه کې پړی نشته چې کم ځای وګرځېد او کم ځای شپه تېره کړه ستا هم غاړه کې پړی نشته چې کم ځای ورځ تېره کړه او کم ځای شپه تېره کړه د مارونو زمونږ دا علماو مقصد سره مونږ وایو چې دا کشر کول دا نوجوانان نه دا لکان په دوی کې د صحابه نقش او جلک پیدا شي کوي به داسې انشاءالله کنه د سیرت مقصد بدای ګوري او زمونږ په خویندو کې او زمونږ په لوڼو کې او زمونږ په جینکو کې د بیبي عایشه او د بیبي فاطمه جلک او نقش پیدا شي دا زمونږ د سیرت جلسې دي سیرت مقصد دا خبره مې دې پورې کوله چې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه دا هغه څه وایي او ورته وایي چې دا وایي د کافر نه خوشحالېږي دا شراب به نه څښي او دا غوښه به د خنزیر نه خوري ټوله د کافرانو نه خوشحاله موږ ټوله د کافرانو نه خوشحاله وی جیل کې واچوي چې جیل کې واچولو داسې شول چې بس مرګ ته نږدې نو راویې ویستل یو غټ دیګ یې ګرم کړی غټ دیګ د تیلو یو ملګری وله راونیو یو صحابي او لاس او خپې وله وتړلې و هغې په هغه دیګ کې ورویشته چې ورویویشته هغه دیګ تیل دومره ګرم و که نه چې په سکنډونو کې د هغه غوښه او هډوکي د یو بل نه جدا شو دومره ګرم او بیا ملګرو ته بیا ورته ووایي پولیس والا ته فوج والا ته چې د دې عبدالله ابن حذافه لاس پې وتړی دا م ور واچوي چې دی کله لاس پې وتړله ور اچوي دی په ژړا شو نو هرقل ورته وایي ګوره زه خو درته یم چې ټینګېدی نه شي دی مرګ ته ټینګېدی شي زه خو ته یم چې نه شي ټینګېدی او فورن په ژړا شوې او ته نه په دې مې ونه ژړل چې ته ما نه څه وباسې او مړ به شم ډېر ټپ شوی ما ډېر لاغېر خوراک سکاک بند دی چې اوس دې ورویشتم په یو سیکنډ کې به رانه سو دي په مرګ نه جاړم په دې جاړم چې ارمان زما په وجود کې زما د وجود عمره ویښته وې او هره ساه مې زما د ویښتو عمره ساګانې وې او هره ساه مې د اسلام او د دین نه دغسې قربان کړی لکه زما دې ملګري چې قربان کړه هرقل وی یاره د محمد ملګري چې دي که نه صلی الله علیه وسلم دا ډېر کلک ملګري ایمان ډېر مضبوط ایمان وی ځکه پرېږدم دی خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی هغه ویړه خو مې نه غواړي خو یوازې ما پرېږدي که دا ملګري مې پرېږدي وی ملګري دې م پرېږدم زه وایي د دې ملګرو د خاطره به دا قرباني ورکړم یعنې ستا تندې ښکلول مې زړه نه غواړي زما په نظر کې ته ډېر کافر یې بدبوی یې نجس یې خو د ملګرو د مخه به داسې وکړم نو پرېښودل تندې وله ښکل کړه او مدینې ته راخلالل نو ډېر کمزوري مو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې نه بار یو استقبالیه جوړه کړه خلک یې راغونډ کړل لوی استقبالیه جوړه کړه او د مدینې مشرانو ته وایي وی عبدالله ابن حذافه د ملګرو دپاره د یو کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی نن به تاسو اشراف د مدینې ټول د ده تندې ښکلوی استقبال به کوو نو هغه مایکل هارټ وایي ملګرو ته څه وایي ورته وی د دې پیغمبر ملګري په د ځان قربانوي چې د عیسی علیه السلام پیروکار د هغه نه ځان قربان کړي که نه د موسی علیه السلام پیروکار د هغه نه ځان قربان کړي که نه وی دا دروغجن پیغمبر نشي کتی او درېیمه مو واورئ درېیمه څنګه ده وی دې پیغمبر په یو موقع باندې یو اعلان کړی دی څه اعلان یې کړی دی په مکه مکرمه کې یو جینۍ وه فاطمه نوم یې هغې غلا کړې وه هغه د لوی خاندان ښځه وه جینۍ وه نو رسول الله مبارک اعلان وکوي د دې نه لاس پرې کې غلی کړی
شریط ور باندې دا هغه د لاس ته پرې کولو تر دغه برابر نو صحابه پریشان او چې خدای دا خو د مالدار کور لور دا او کدا لاس ته پرې کوو چې نه فتنه جوړه نشي لوی جنجال او انتشار جوړ نشي نو د حضور پاک د غلام زوی اسامه ابن زید هغه سفارش راولې اسامه ستا پیغمبر مانی مبارک او ته ورته وای چې دا جنې پریری دین لاس پرې نه کی ته خدای لوی خاندان جنې دا او لوی انتشار جوړ نشي قوم بلوه نشي چې اسامه راغی حضور پاک مبارک سفارش وکړو رسول الله مبارک سترګې بدل شو غصه شو اسامه ته سوی اتشفع فی حد من حدود الله د بخاری شریف حدیث دی د خدای په حدودو کې ته سفارشونه کې او بیا سوی لو ان فاطمه بنت محمد سرقت اعاذها الله من لو كانت فاطمه بنت محمد سرقت قطعت يدها ودا خدا فاطمه دا وې کزما لور فاطمه اغلا کړي ودا غینه به ملاس پرې کاو ودا ساسو نه مخ کې نور امتونو بدا چل کاو چې غریب له به سزا ورکول او مالدار به پرې خودنو خدای هلاک د بدا سه نو هغه مایکل هارت سوی هغه ودا هغه پیغمبر دی چې د خپل لور د لاس د پرې کولو اعلان هم کړی دی وای او خای په دنیا کې داسې یو مشر او سلورم صدا وی چې مرګري وږي شو دې موړ نو نن سبا خو لیډران ټول ماړ دي او غریبانان ټول تباہ او برباد شو مرګري وږي دي او مرګري د خېټه نه لمنو چې تکړه چې زه خو وګم کانه مې تړلې دي نو دې پیغمبرم لمنو چې تکړه دو دوه کانی خلکو ته خولي چې زم غوري وګم دوه کانه مې تړلې د انصاف نو ټولو يهوديانو عیسایانو ته وی ځکه کنه د محمد هم په سړی ماته وخایا صلی الله علیه وچ جان زیر د پشان سړی ماته وخایا دا چې دغه کوم صفاتونه دي ښکارا کې ماته دا صفاتونه دا انسان ماته وخایا په دنیا کې نو ټول عیسایانو او يهوديان چپ شو هغه کتاب دی 100 من چې د سلو شخصیاتو کوم نمونه لیکلو او اول نمبر د پیغمبر مبارک هغه د لګونو په تعداد کې خرج شو زګوره د کافر په خبره د پیغمبر عظمت نه ثابتو خو یو ټکی دی زمونږ د عربي وی والفضل ما شهدت به الاعداء د انسان غټ فضیلت دار چې دشمن یې ومني زمونږ ښکلی مبارک پیغمبر دشمن هم منلی دی موږ له داسې پیغمبر خدای پاک راکړی قسم په خدای عظیم شخصیت سید الانبیاء والمرسلین امام النبیین والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو امام کله چې معراج د رسول الله مبارک دی رسول الله مبارک فرمایي حضرت جبرئیل علیہ السلام کونی مو بیت المقدس ته وردن نکړل خلق په سپونو کې ولاړ ما یې څوک بینو ویزم سب کې ودرېدل وی ما ته جبرئیل علیہ السلام وایي چې مخکې چې دا خلق ستا په انتظار دی زه ور مخکې کوم 2 رکعاته نفل 2 رکعاته مونږ مې وته وکړو چې مونږ مې وکړو وی ما ته جبرئیل علیہ السلام وی دا خلق دی په جنت کې څوک دی ما وینا وی آدم علیہ السلام نه عیسی علیہ السلام پورې 1,00,000 پیغمبران دي امام النبیین والمرسلین دا پیغمبر باندې خدای راکړي قسم په خدای دومره ښکلی پیغمبر په شکل ښکلی ټول انبیا د ستوري ورڼاګانې ګورې مونږ د پیغمبر شان کې بیانو د بل پیغمبر ګستاخیونه چې ګورې که د بل پیغمبر ګستاخي وشو کافر بشي ټول پیغمبران مقدس دي ټول انبیا د الله مقرب بندگان دي ټول پیغمبران د الله د دین د هدایت لپاره راغلي دي امت ته هدایت ورکړي او په ټولو کې ورفع بعضهم فوق بعض درجات د لوی مرتبه پیغمبر الله مونږ راکړي دي ټول وای الحمدلله شوق سره وای نور شوق سره وای مونږ بس کړو مونږ یوازې د پیغمبر قصې خو نه ښکلې خو ډېر ښایسته حضرت جابر ابن سموره وایي وی د سپومې شپه وه سپومې وه رڼا وه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو یو نظر به مې سپومې ته کتل بل نظر به مې د حضور پاک د مبارک مخ ته کتل وی قسم په خدای چې د حضور پاک د مبارک مخ ما ته د سپومې نه ښایسته او ښکلې ښکارېده داسې مو ښکلی ورکړي داسې ښایسته ښکلی وجود بهترین اخلاق کوم خوی کې ولا خدای ورکړي ماشاءالله زموږ څه خوی دي
حضور پاک فرمائی خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل خزه بچو سره خي وانا خیرکم لأهلی وی ز تاسو کې د خپل خزه بچو د پر ډیر خیمه چته یو بیبي له ډب نه دی ورکړ دا سیرت نقشه د پیغمبر خیم کې عمل په وکړي یو غلام له ډب نه دی ورکړ یو بیبي له غزار نه دی ورکړ سپېړې نه دی ورکړ الکه په دې سنت تاسو چې عمل کړي قد وهي کنه وهي وای وای ماشاءالله قد وهن قد کنزل د پلار پکور بندول چې شلق شي د مخ ولا وای دا ګناه ناروا کله پیغمبر سیرت لراغلی او د پیغمبر په سیرت عمل کول غواړي نو د پیغمبر طریقه دا چې خدای بنوي نشته په شریعت کې د خدای وای یرشته حکم دی قرآن شریف وای واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن اغا خذ چې ناشیزی وي نشوز پیژنه دو معنی علماء د نشوز کړی دي مفسرین او غرائب القرآن کې چې کوم معنی کړی دو دي یو ناشیزاغی ته وي چې خاوند تر برغیږي جوابونه ورکړي او دویم هغه چې فاسقای آزاد یادات خیاله په موبایل خلکو سره خبرې کوي بے پردی ګرځي را ګرځي دا خزا دا دو قسم په په اولو کې مال کا زیاته کم شو په دې بخزا نه بند انګولې تتوي شو نه بوي چینی تتوي شو نه بوي غوړی تتوي شو نه بوي غلطي وشي انسان نستانه نه کیږي په دې وال نشتا چې دا دربرغي کی جواب درکې او یادا بے پردی ګرځي بے پردګي کوي آزاد جنوي هغه کې فعذوهن لاول بنصیحت وته کوي او چې په نصیحت کارو نشي بیا وسکه ور اول نه بر نصیحت په نصیحت کارو نشي بیا وسکه بیا وهجروهن فی المضاجع بلا سبب ده کټ جدا کا خو په کوټه کې دن نه د کوټې نه بار نه ضرب رضا شي خدا مستومان شي خاون برضا او که په دیم خدا سما نشو په نصیحت هم نه سمېږي او په کټ بیلول هم نه سمېږي نو بیا وضربوهن بیا واجش خدا والو طریقه مون ته پیغمبر مبارک قول دا حضور پاک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې خدا وې په مخ بنوي سپې بم په مخ نه وي غوي بم په مخ نه وي ګټ چيلې بم په مخ نه وي دا مخ د ډول ځای دی په دې باندې زمون خلک چې شرخ شي خدا په مخ وي غاښ کې وبس بیا ډاکټر لا بوزي ولې غاښې ولا مات کړي ډاکټر ته بدا نه وي چې ګوره خاون والے ودا مې غوس چار مغز غوز مې خوړ پاغه مات شوی ډاکټر ماشوم کونی په دې پی یو کس خدای الله تبارک لاندې د کټ نه راو ګرځول لاسه ولا مات بیا لاس نه کې د کله یو ډاکټر نه بوتو کله بل ډاکټر لما یو دغه ټینګ شوتا بے غیرته خدای الله تبارک ولا خارشه تخارس لته خخره وای لته خخره وای انسان خلته نو خر لته ور کوي نو په مخ باندې دا شریعت کې معنی دي زموږ د فقها وای په حکم د وجهه کې هر هغه اندام د چې هغه د زینت او د ډول په مخ په حکم کې هر هغه اندام د چې هغه د ډول په مخ والمن دي نو په دې ماره او په دې سینه باندې خزه دلته بسوک نه دا د ډول دی کنه ګوره خزه دلته پجامو ځان لکار کوي او دلته امیله چې دلته غلبت کوي په سر بام نه وي دا د ډول دی ګوره خزه وختدان خپل ګمنځي او نکری دې په پورې کوي او کلیپونه او کالی پکې په دې لاسونو ګوتوم نه وي دلته بنګړي چي دلته ګودمه چي دی په نکری دي پوري دا غړول دی په دې خپوب املان نه نه دا ګوره خزر ډولې ساتي نکری دي پوري کوي پازي بچي دا په مخ سینا ماره سر لاس کو ګوتو والمن نو ماته یو طالب چټرولې دی په کم دی وو نو په دې ملا بیا ډب ورکاوه په ملا په ګوره تیز دب نه ضربا غیر مبرحن سخت وال بنکه معمولی هم نو دا په سسبېږي چې ډب ولا نه ورکو مولوی ته یو ماته وي خدای در باندې را مست کړي وای مې ته چا مست کړي خدای نه مستېږي دین وتاو خای شریعت وتاو خای د پیغمبر د بیبيانو سیرت او اخلاق ورته
شمائل د ترمذی کې د پیغمبر اخلاقو کې سره دي راوی وای ما ضرب امرأة ولا خادما قط حضور پاک په خپل جون کې بیبیلا یا نوکر لړب نه دی ورکړي او قسم په خدای د دې ټولو خزو اخلاق را یو ځای کا د بیبي عائشه د اخلاقو کې د خپل ګرد تم نه رسي دا پسند شي په دین ورته شریعت وخایا قرآن ورته وخایا د جنکو مدرسې جوړې کړي د بناتو جنکو مدرسې جوړې کړي او جنکې پکې داخله کوي چې قرآن زده کړي قسم په خدای زموږ د ګوري بوډاګانو خود له قرآن شریف هم نه ورغلي غریبانان هېڅ ته نه دي خبر قرآن شریف نه ورځي ډېر منظم سم نه ورځي یو بوډۍ نه مې مونځ دوراو مې ته ما ته مونځ تېر کا وایي الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم دا کم قیرت دی دا 17 قیرت دی او که 27 قیرت په دې خو مونږ پوه نه شو بچل جا داسې کړی ما وی مونځ دې ټول غلط دی دا مونځ درته صحیح کوم بې زدا وي ما ستا د نیا نه زده کړی دی ته پکې وی نه به اوس راځي اوس دې سره څه کوي او ټولو مې پایو کې اوبه اچوي دلته خو شکر دی پایو کې څوک اوبه نه اچوي نه دا خو پاک خلق دی او پاک ځای نه دی دلته خو به سوچه پی میلاویږي که نه اچوي پکې نه هغه خو به ما ته سار وختي پی وړل نو یو ځای راته کور وی دی بوډۍ وایي په پایو کې اوبه ډېرې کړي دي ورته وایي چې اوبه پکې ډېرې شوي دي نو ما ورته ویې ترورې مې په هغه پایو کې د اوبه ډېرې کړي دي ما بیا ډېر زیات نري شوي دي ما ته ولې اوبه پلیتې دي څه بیا زه خو پرې غسل نه کوم او داس پې نه کوم چې ته پاک پلیتې خو اوبه خو ما کره شته که نه ما ته وایي زویه قسم په خدای که ما پکې اوبه اچولي خو دا میخه ده په ګودر راځي نو اوبه به نه څکي اوس ورسره څه کوي نو کور مې زه ملامت کړم هغې یو قسم وخوړ چې ما پایو کې اوبه نه راچولې وایي دا ټیک وایي دا په پایو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پی اچوي اول بالټي کې اوبه واچوي وروسته به میخه شي دا بوډاګانې به جنت ته ځي ماشاءالله دین ورته وښایه دین شریعت ورته وښایه قرآن ورته وښایه د حضور پاک اخلاق ورته وښایه نورو د سیرت مقصد څه دی چې دا څومره نوجوانان او کشر کل دي موږ په ځان کې د صحابو نقشې پیدا دي هغسې نه شو جوړېدی خو چې څه ناڅه خو پیدا کړو که نه کوو به انشاءالله که نه به کوو او چې کوم ستاسو خویندې دي لوڼه دي کوشش وکړئ چې په هغې کې پرده او حیا د بیبي عایشې صدیقې او د حضرت خدیجې او د امهات المؤمنین او د حضرت فاطمې جلک او نقشه پیدا شي اور رسول الله مبارک فرمائی ترکت فیکم امرین دو سیزونه به تفریخی دي لن تدلوا ما تمسکتم بهما تر سوچ مو په منګولې لګولې ګمراهان کېږي بنا یو د الله کتاب او یو د پیغمبر سنت په دا ډول ټینګ کې دا سیرت ته بس دا د پیغمبر خویر